نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو کو یو انسان لا د دوی قنوت الفاظ نه ورزي، مثلا اللهم انا نستعينك ونستغفرك در اخره پورې دا الفاظ چاته ازده نه نو نور څه الفاظ د دې قائم مقام جوړې دي شي او کنا، یعنی نور څه الفاظ شریعت مقرر کړی دي کو هغه ادا کی او دا اللهم انا نستعينك د نورتلو په وجه اونوي نو واجب ادا کیږي او کنا. فتاوی هندیه کی دی وليس في القنوت دعاء مؤقت كذا في التبيين والاولى ان يقرأ اللهم انا نستعينك ونستغفرك الخ، ومن لم يحسن القنوت يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كذا في المحيط، أو يقول اللهم اغفر لنا ويكرر ذلك ثلاثا وهو اختيار ابي الليث كذا في السراجيه. په دوی قنوت کې چې دا کم الفاظ مونږ تاسو وایو اللهم انا نستعينك ونستغفرك، نو دا الفاظ دا پټولو کې افضل دي، اولا خبره ده، افضل خبره ده چې اللهم انا نستعينك ونستغفرك دک الفاظ ویل شي، د دې اجر زیات ته په حدیثو کې د دې تاکید زیات راغلي دي. کو د بدنصیبین یو انسان ته دا الفاظ نه ورزي نو فقها فرمای بیا دا الفاظ وی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دا الفاظ ویل هم ددنه واجب ادا شو، ددو په مصحیح شو. کو د بدنصیبین انسان ته دا الفاظ هم نه یاد نو بیا فقها فرمای چې درې پیر دا الفاظ وی اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا، نو دې درې پیر ویلو سره هم د انسان د دوی قنوت چې کوم واجب عملو عدد د ذمه ادا شو، منځي صحیح شو. خداغه اللهم انا نستعينك د یادولو کوشش ته کوي ځکه دا پټولو کې افضل له احادیث مبارکو کې د ډېر تاکید راغلي دي. السلام.